چې د بابر اعظم په کیریئر پسې ورپسې شوي دي چېرې دا د کپتانۍ نه ختم کو او چې کله د کپتانۍ نه ختم کو نو بیا به ورو دا د ټیم نه ختم کو. نو دغه خلک چې کوم دي نو دا د بابر اعظم په حق کې یوازې نه بلکې د پاکستان کرکټ ټیم په حق کې هم نه دي. د پاکستان کرکټ ټیم هم تیرو ته ورچي. تاسو د پېښور زلمو په ګټه څومره خوشحاله هغه راځه کمنټس کې شریک کړئ. زه خو په ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې ما ورله نظم ویلی او هغې کې یو کس به درېو دا کمنټس کړي وو چې نوید به یې ته کله نظم ووې نو هغه میچ پېښور زلمي بیلي. تاسو ته به پته لګېدلي څومره چې هم د زلمو پین دي چې زه ولې خوشحاله یم. زلمي د پښتونخوا دي او زمري د پښتونخوا دعا ورته کوي ټول شاه زلمي د پښتونخوا د لوبو په میدان وي که د جنگ په میدانونو بس هر چا دې منلي پېښوري د پښتونخوا. څومره چې هم د پېښور زلمو پین دي نو هغې ټولو ته ډېر ډېر زیات مبارک شي. پېښور زلمو ګټه ترلاسه کړه ملګرو د چا خلاف؟ د اسلام آباد یونایټډ خلاف. اوس به څه کېږي ملګرو لاهور قلندر او پېښور زلمي به بل سیمې فاینل کوي. هغې کې چې چا وګټو ملګرو نو د ملتان سلطان او د هغوی به فاینل وي. تاسو وایئ ملګرو چې فاینل به د ملتان سلطان او د پېښور زلمو راشي او که نه؟ نن میچ ملګرو ډېر زیات خوند وکړو. زما زړه خو اوس هم درزېږي ځکه دې کې به زموږ داسې ډېر وروڼه وو چې هغوی ته به په دې اخره کې نېټ کار پرېښودی و. نن میچ ډېر خوندور و. همدغه شانتې خوند کوي ملګرو چې د هر بال سره د زړه درزا سیوا کېږي. نن ملګرو یو ټکی مې په ذهن کې و چې کله کمنټیټر دا خبره وکړه چې یاره په اوله کې بالنګ چې کوم دی نو هغه د بالر په حق کې نه وي. کله چې بال زوړ شي نو هغه بیا د بالر په حق کې وي. نو اسلام آباد یونایټډ له پکار دي چې یاره بیټنګ اوله کې تیز وکړي. نو هم هغه شانتې وشوه ملګرو اوله کې بال چې کوم دی هغه د بالر په حق کې نه و. وروسته تاسو وکتو ملګرو ننني میچ هیروګان څوک دي؟ جمال او ارشد بی چې کوم بالنګ وکړو ملګرو نو د زلمو په ګټه کې اهم کردار ادا کو او زلمی د دې ټورنمنټ نه د آوټ کېدو نه بچ کړل. اولنی ملګرو بیټنګ چا وکړو پېښور زلمو 184 رنز ټارګېټ یې کېښودو په سکور بورډ باندې. خو ډېر ملګري ناامیده ولې ناامیده وو او د هغوی دا سوچ و چې یاره دا ټارګېټ چې کوم دی نو دا کم دی. خو بیا هم دا پیچ داسې و ملګرو چې سلک ډېر لاس یې ورکو چاله بالر له. نن د اسلام آباد نه یو ډېر اهم غلطي وشوه ملګرو. هغه څه وه منرو چې کوم دی نو هغې چې په کمپوزیشن باندې راویستو نو تاسو وکتل ملګرو چې د هغه ټول پام یې ګډ وډ کو. پکار هم دا و ملګرو چې منرو چې کوم دی هغه اوپننګ له راوتی وې ځکه چې هغه خپل د کرکټ کیریئر شروع کړی دی نو هغه همیشه اوپننګ کړی دی. خو شاداب نن فیصله څه وه ملګرو مقصود چې کوم دی نو هغه اوپننګ ته راویستو. مقصود هم ښکلی بیټنګ وکړو. ډېر وخت بعد هغه ته ملګرو څه میلاو شو موقع. خو بیا هم تاسو میچ وکتو چې اسلام آباد یونایټډ په 12 رنز باندې دغه میچ بیلو. اسلام آباد یونایټډ چې څومره هم پین دي هغوی به بې موډه وي خو دا کرکټ دی ملګرو. څنګه چې تا معلومېده چې اسلام آباد یونایټډ به دغه رنز ډېر زیات ایزي چیز کي خو کرکټ دی د بال پته نه لګي چې دا د چا په حق کې راخیږي. خو چې اخري کوم اورونه و ملګرو نو هغه ټول د پېښور زلمو په حق کې راوختل. سمې تاسو وکتو ملګرو کوم چې د پېښور زلمو کوچ دی او د پېښور زلمو د ټیم سره ډېره بې اندازې خواري کوي. نن د هغه محنت تاسو وکتو چې هغه کرسۍ ته نه دی ناست. بیا سمي د څومره وخت نه د پېښور زلمو سره دی. ولې ورسره دی چې د هغه محنت چې کوم جاوید افریدي دی نو هغه ګوري چې سمې چې کوم دی نو هغه زما د ټیم سره ډېر زیات محنت کوي. کډمور چې نن کوم بیټنګ وکړو نو ډېر عجیبه لګېده چې دا هغه کډمور دی چې د پېښور زلمو په بیټنګ کې به د ده ډېر زیات اهم کردار و. زه خو ډېر زیات خفه کړم صفا خبره ورته وکړم ځکه په 22 بال باندې 16 رنز او هغه ټایم کې چې زلمو ته د رنز ضرورت و نو کم از کم زلمو نن 30-40 رنز چې کوم دي هغه کم وکړل. د څه د وجې کډمور چې کوم سلو بیټنګ وکړو وجه څه ده هغه به هغه ته پته چې یاره ولې د دومره سلو بیټنګ وکړو. خو بیا هم زلمو ګټه ترلاسه کړه. بیا بابر اعظم څوک ملګرو کینګ بابر اعظم وایي زیات خلک لګیا دي د بابر اعظم چې کومه کپتاني ده د هغه چې کوم کیریئر دی نو هغه د ختمېدو کوشش کوي. نن تاسو د بابر اعظم بیټنګ وکتو
واحد یو بابر اعظم دی که هغه په پی ایس ایل کې که هغه په انټرنیشنل کرکټ کې د پاکستان د ټیم سره نو د هغه دا کوشش وي چې زه خپل ټیم دپاره ښه بیټینګ وکړم 15 سنچریانې چې کوم دي نو هغه په دې پی ایس ایل کې ووالې بیا هم داسې بدبخته خلک شته چې د بابر اعظم په کیریر پسې ورپسې شوي دي چې دا د کپتانۍ نه ختم کو او چې کله د کپتانۍ نه ختم کو نو بیا ورو ورو دا د ټیم نه ختم کو نو دغه خلک چې کوم دي نو دا د بابر اعظم په حق کې یوازې نه بلکې د پاکستان کرکټ ټیم په حق کې هم نه دي د پاکستان کرکټ ټیم هم تیرو ته ورچي یو داسې کلاړي نه محرومه کوي چې هغه همیشه د دې وطن دپاره لوبېدلی هغه همیشه د خپل وطن د ګټې سوچ کړی دی نو بابر اعظم دپاره چې څوک دغه سوچ کوي نو زه هم د دغه سړي په سوچ ته نالت وي نالت تاسو وایئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ تاسو د پېښور زلمو په ګټه څومره خوشحاله یې هغه راځه کمنټس کې شریک کړئ زه خو پرې ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې ما ورله نظم ویلی او هغې کې یو کس دوه درېو دا کمنټس کړي چې نوید به ته کله نظم ووې نو هغه میچ پېښور زلمي بیلي نو د زړه درزا به د هر بال سره سیوا کېده او بیا مونږ خپل ټیم د پېښور زلمو ټیم سره مینه لرو د هغوی بیلات زمونږ د برداشت نه بهر دی زه خو پرې ډېر زیات خوشحاله یم تاسو پې څومره خوشحاله یې پته به ماته د ویډیو شیر کولو نه او د کمنټس نه لګي ویډیو شیر کوي ښکلی کمنټس د پېښور زلمو دپاره د اسلام آباد یونایټډ نه داسې کومه غلطي وشوه چې هغوی میچ بیلو هغه هم موږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کوي اوس به انتظار کوو د لاهور قلندر او د پېښور زلمو سیمي فاینل ته چې څوک بېګټي او فاینل به د ملتان سلطان سره څوک لوبوي چرته هم یې الله خان آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو آواز پاکستان زنده آباد پی ایس ایل زنده آباد پېښور زلمي زنده آباد د لوی الله پامه